چې کوم الله جل شانه ته ډېر زیات محبوب دي. هغه صفات دا ده چې دوی کثرت سره توبه استونکي دي، توبه کوونکي دي، د الله عبادت گزار دي، د الله جل شانه حمد و ثنا بیانونکي دي، او روزدار، رکوع کوونکي او سجده کوونکي دي، او دغه شانتي د ښه کار امر یو بل ته کوي، حکم کوي، د بدو نه منع کول کوي، او دغه شانتي د حدود الله د الله تبارک وتعالى د حکمونو د حدودو حفاظت کوي. وبشر المؤمنین او فرمایل چې مؤمنانو ته زیر ورکړه. نو چې کله مؤمنانو ته زیر ورکړي شو په نیکو اعمالو باندې، نو د هر انسان دا خواهش پیدا شي چې یاره دغه زیری، دغه خوشخبری د الله تبارک وتعالى د طرف نه د مغفرت دا چې زما مور او پلار او زما خپل خپلوانو د ټول د پاره شي، او د هر چا زړه کې دا خواهش پیدا کیږي. ورسره الله تبارک وتعالى په دې 113 نمبر آیت کې دا قید لګو چې مناسب نه ده نبی د پاره او دغه شانتي مؤمنانو د پاره چې بخنه وغواړي د هغه خلکو د پاره چې کوم مشرکین دي، اگر چې د دوی نزدیک خپلوان ولې نه، پس د دینه چې دوی ته پته ولګي چې دا جهنمی دی، دا دوزخی دی، دا مشرک دی، دا کافر دی، دا غینه بعد به دی کس د پاره به استغفار نه کوي، اگر چې قریب نه قریبی رشتہ دار ولې نه، نزدیک خپلوان ولې نه. او د دې آیتونو مبارکو شان نزول داسې دی چې جناب ابو طالب چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم انتهایی قریب تعلق دار، او چې کله د نبی صلی الله علیه وسلم نیکو عبد المطلب سے وفات شو، دغه د وفات نه بعد ابو طالب صاحب چې د نبی رسول سلام ترو د هر قسمه خدمت او پرورش د نبی رسول سلام هغه وکړه، تر دې پورې چې کله د الله محبوب پیغمبر د نبوت اعلان وفرمایل، نو مشرکین هر قسمه خپل سازش او خپل دجل او مکر و فریب هر څه وکړل د خپل وس مطابق. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل د توحید په مشن باندې ډېر کلک ولاړ، او د الله تبارک وتعالى دین طرف ته خلق را بلل. نو بالآخر دغه مشرکین رالل ابو طالب ته، ورته وی چې ته د خپل د اوراره په دې خبره باندې پوي کا چې زمون خدایانو ته د بدرت نه وي، او کدی منی نشو نو مونږ به ټول په جمع باندې د خلاف قدم به اوچتو، او بیا هغه وخت به استامون ته ګیله مندي نه، مونږ به ټول د خلاف چې دی کاروایی وکړو، د به نقصان رسو یا د زمون خدایانو نه منش. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تر راغی او دا خبري ورته وکړي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل مشن باندې د توحید په دعوت باندې د رسالت په دعوت باندې کلک ولاړ، تر دې پوری دمکیانی هر قسمه مشرکین ورکو، او بالآخر مشرکین او سرداران را جمع شو، او بیا ابو طالب ته رالل، ورته وی چې ته د خپل دی خورینه ته پوسو کا، دی وراره ته پوسو کا چې کچری د دې چې زمون خدایانو ته بدر دوی، او په پورا مکه مکرمه کې یو شور او غوغا، کور په کور اختلافات پیدا شوي دي، او یو هله ګوله ده
نو دته وې کچري دی دغه دعوت چې کوم د دې چلې لګیا دی کدی د پاره کې چې دی مال او دولت حاصل کینو مونږ به خپل ټول مال او دولت به دومره راجمع کو چې دی به پټول مکه مکرمه کې به د ټول لوی مالدار او کچري دا خپل شهرت د پاره کې سرداري د پاره کې مشري د پاره کې نو مونږ به دی د خپل د ټولي مکی سردار به وګرځو زمونږ ټول سردارانو د پاسه به دی زمونږ مشري زمونږ سردار به کدی عہده غواړي او کچري دی د په ذهن کې څوک زنانه د هغه سره نکاح کول غواړي دی د اشاره وکي مونږ به هغه زنانه د په نکاح کې ورکو خود ته وایي چې کم کار د شروع کړی دی او د وجه نه چې دی زمونږ ډېر پرامن ماحول او پرامن فضا وه اوس چې دی نو کور په کور اختلافات دی او جنگ جګړې دی او زمونږ خدایانو ته بد رد وایي دینه د منشي ابو طالب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوغختو وته وی وراره دغه سي مشرکین او سرداران راغلو او دا د درې خبرې ته کړې دي کمال غواړي د ټول نړۍ مالدار تا جوړي او که سرداری غواړي د مکی سردارانو د پاسه تا سردار جوړي او که نکاح غواړي ته اشاره کوو استا په نکاح کې هغه درکې او کله دې باوجود هم ته نه مانی کیږي نو بیا هغه دې سخت ډېر کلک اراده کړې ده تا ته د نقصان در رسولو دی باره کې تسوي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د استقامت غرو او تو فرمایل چې دغه مشرکین زما په خلاص باندې نور کیدي او زما په غس لاس باندې سپوږمۍ کیدي او ما ته وی چې ته د خپل د توحید مشن نه یو قدم شاته کیدا زه به خپل ځان قربان کم خپل سر به قربان کم او د خپل د دین اسلام د عقیده توحید چې کوم مشن ما شروع کړی د دین یو قدم ورستو کینم نو ابو طالب پوه شو چې دا د الله پیغمبر دی او دی چې دی نو په یو صورت کې هم د خپل د توحید د دعوت نه د شرک د رد نه ورستو کیږي نه لہذا ورته وی چې وراره لګیا اوس خپل دعوت چلاوه تر څو چې زه ژوندې ما زما حمایت او زما مرګرتیا او تعاون به تا ته حاصلي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه تعاون او امداد او سرپرستی جاری وساتله او یقینا تر څو پورې چې ابو طالب ژوندې وو مشرکینو داسې ښکارا علی الاعلان نبی صلی الله علیه وسلم باندې تشدد یا چې د اقدام او دغه شی د مستاخی د دې جرأت نو کړی چې کله ابو طالب سے وفات شو د مشرکین او هغه ظلم او بربریت هغه ډیر زیات تیز شو خپل عروج ته ورسېد او دغه سی حدیث پاک کې راځي چې د نبی رسول الله والسلام دغه حمایت د برکت اگر چې هغه ته د هدایت توفیق ملو نشو الله تبارک وتعالى د ایمان دولت نه محروم ساتلو خو بیا هم چې د نبی رسول الله والسلام سره کم د عقیدت او کم د محبت نو داغي د برکت به په ورځ د قیامت په جهنميانو کې د ټولو نه کمترین عذاب به د ابو طالب چې صرف داغي پړې به هغه د اور او داغي د وجنه به د دماغ چې هغه خټ کیږي نو دغه ابو طالب چې کله قریب المرګ شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دته راغی او د اسلام دعوت ورکو او تو فرمایل چې یوز لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه وایا چې زه ستاسو ایمان شهادت قیامت ورکول شم نو دې ځکه ابو جهل او دغه شي نور دوه درې مشرکین سرداران ناستو هغه ته وی چې ابو طالب خپل دین او خپل مذهب او خپل عقیده څنګه پریدي د پلار نیکه دین په دې آخري عمر کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د زړه تمنا دا و چې یو ځل دې کلمه وایي او به هر حال هغه ولډې پیغور ورکو او دغه کلمې ته پرې نه خود او ابو طالب وی چې زه په دې آخري وخت کې د خپل پلار نیکه مذهب نشم پرې خو دې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کو فرمایل چې زه به همیشه ستاسو لپاره به استغفار کوم ځکه د نبی رسول الله مخ ته هغه د مشرکین او مظالم او دا غوي هغه ظلم
دا غوی هغه اقدامونه دا غوی هغه سازشونه او بل طرف ته د ابو طالب هغه دفاع هغه احسانات هغه خګړی او هغه حمایت او مرسته او امداد او تعاون موږ تاسو سوچ کو چې کله مشکل وخت کې او سړی استاد لپاره یو جمله استعمال کی همیشه د لپاره هغه د لپاره زړه دعا وس او مشکل وخت کې چې څوک معمولی حوصله درکې انسان چې انسان وي او صحیح معنا باندې د الله بندي نو ټول عمر کې هغه احسان چې هغه دغه نه یریږي او نبی رسول الله والسلام سره د ابو طالب ډیر زیات خګړې وي او ډیر مشکل حالاتو کې او ډیر غمونو او دردونو مصیبتونو کې د غم رسته او مرګتیا و هغه نبی رسول الله فرمایل چې زه تر سوچي الله رب کائنات منی کړي نیم زبستا د پاره استغفار کوم هغه وفات شو نبی رسول الله والسلام دغه د پاره د استغفار وعده کړی و چې زبستا د پاره استغفار کوم تر سو پورې چې الله تبارک وتعالى زمنی کړي نیم الله جل شانه په دې آیت مبارکه کې منو فرمایل ما كان للنبي روان دا پیغمبر لا والذین آمنوا او خلق لا چې ایمان وروړي دي ان يستغفروا چې دوی بخنه وغواړي للمشرکین مشرکانو د پاره ولو كانوا اولي قربا اگر چې دوی د دوی خپلوان من بعد ما پس د هغه تبين لهم چې اخکار شو دوی ته انهم اصحاب الجحیم چې بشک دوی دوزخیان دي چې یو ځل ورته اخکار شو دا دوزخیان دي کافر دي مشرک دي هغه نه بعد به مشرک د پاره استغفار نه کوي پرات شو چې ایمان باندې چاته مرګ نصیب شي مور وی پلار وی رشتہ داران وی هغه د پاره استغفار کول هغه د پاره نوافل کول هغه د پاره تلاوت کول ورمخل هغه د پاره استغفار ویل او ذکر او اذکار کول ورمخل دا د مړو په موږ تاسو باندې حق دی یو مؤمن باندې حق دی البته چې د کفر په حالت کې چاته مرګ راشي نو هغه د پاره استغفار نشي کول ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم